دریم نمبر محترم د مخلوق خدمت کول. څنګه دا حدیث مبارکو کې راغلی چې یو زنانه سپي له اوبه ورکړي، تږي سپي و، الله پاک د هغې د وجې نه د هغې مغفرت نصیب کړه. او حدیثو کې دا هم راغلی دی چې بلې دانه پیشو ساتلې وه، نه یې پرېښوده او نه هغې له خوراک ورکو، الله پاک د هغې د وجې نه هغه په عذاب کې مبتلا کړه. یا د امام غزالي صاحب باره کې راځي وي چې کله وفات شو چا خوب کې لید چې الله پاک د سره څه وکړل، وایي چې الله پاک خو زه وبخلم په څه باندې؟ وایي چې یو ځل ما قلم ګنده که صحیح باندې چې مې لیکل شروع کول، یو مچ راغی غږ کېناست، ما ورته قلم ایثار کړ چې د ده تنده ماته شي، الله پاک زما د هغې د وجې نه مغفرت نصیب کړي. جنید بغدادي صاحب چا خوب کې لید الله پاک د سره څه وکړل، وی الله پاک خو زه وبخلم په څه وي؟ د تهجدو په وړو وړو رکعتونو. بله زمونږ 3 بجې سوات دوره وه، ملګري مونږ سره دلته خدمت هم کوي سبیح الله حاجي صاحب. یو ملګري وفات شو چا خوب کې ولید چې الله پاک د سره څه وکړو، وایي چې زه خو چې کله ښخ شوم او دې کې لکه تپوس کېده، وایي چې دی خو پرېږدی د ده خو 2 بچي د قرآن کریم حافظان دي، دی خو پرېږدی د ده خو 2 بچي د قرآن کریم حافظان دي. سړی مړ شو، مونږ خامخا پس په قبر ته به دا لیکي چې آخري آرامګاه. ټیک ده، حسن ظن پکار دی، خو ښکلي پیغمبر خو داسې نه ویلي چې یوازې قبر آرامګاه دی. انما القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. دا به ښه خبره ده چې قبر یا د جنت د باغچونو باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو کند ده. اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے چین پائیں گے، مر کی بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. نو اوس چې مړه شو که نه عزتمندو، یاره بس بچي مې کامیاب شو، بچي دې څنګه کامیاب شو؟ بچي مې ټول نوکران دي، دولتمند دي، دا دي دا دي، دا خو کامیابي نه ده. او د بچو غم مې کړی دی، ولې چې زما د مرګ نه پس د دوی څه غم ني، د څه غم ني؟ د دنیا غم ني. یعنې ډېر مال مې وله ګټلی دی، نوکران کړي مې ده. ته خو د بچو د دنیا غم کې چې زما د مرګ نه پس به د بچو څه حال وي، خو د بچو دا غم وکړه چې د بچو د مرګ نه پس به د بچو څه حال وي. د خپل مرګ نه پس خو د بچو غم کې، خو د بچو د مرګ نه پس به د بچو څه حال وي. نن موږ عام مسلمانان وګورو، عزتمند وګورئ، زموږ د عامو مسلمانانو د زندګۍ نه دین هغه په وتو کې دی. عزتمند زموږ لباس اسلامي نه، ویښته اسلامي نه. نن موږ اکثر مسلمانان سوچ وکړو چې زموږ په کورونو کې ساده کمیس پرتوګ په میخونو کې ډېر راځوړند دي، کو پینټ شرټ راځوړند دی. موږ وګورو چې زموږ په کورونو کې د ښکلي پیغمبر پټکي راځوړند دي، کو د انګریز ټیانې راځوړند دي. نن موږ د خپلو کورونو د زنانو لباس ته سوچ وکړو چې آیا دا د شریعت برابر لباسونه په دې هنګرو کې ځوړند دي او که نه دا د پیغمبر علیه السلام د دین خلاف لباسونه هغه راځوړند دي. او ځان ته بیا په غلطۍ هم نه وایو چې دا زموږ دا یاد لري. عزتمندو کو برایي کنټرول نه کړی شي، شیخ الاسلام مولانا محمد یوسف بنوي رحمت الله فرمایي، نو داسې حد به راشي چې خلک به په بدۍ کې عزت کړي او په عزت کې به خلک بې عزتي کړي. الله دې موږ ټولو له توفیق نصیب کړي د خپل عبادت، د نبي علیه السلام د اطاعت او د مخلوق د خدمت. الله هم دې د خیر نصیب کړه. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.